سوات کې د پیرامیډیکل اسوسییشن د اپګریډیشن او پروموشن نوټیفیکیشن جاری کېدو وروسته د پیرامیډیکل ملګرو د ضلع سوات په هر یو تحصیل کې د خوشحالۍ پروګرامونه وکړل. د پیرامیډیکل اسوسییشن ضلعي کابینې لاندې په منګلور نواز شریف کډنی هسپتال کې خواجه محمد طارق بلنه ورکړې وه چې پکې ملګرو ډېر په ګڼ شمېر سره ګډون وکړو. د سټیج سیکرټري خدمات نور حسین خادم په خپلو ګرمو او زړه راښکونکو شعرونو باندې ګرم ساتلو او د هر یو بیان کوونکي د راتلو نه مخکې به یې ورته د شعرونو ډالۍ پیش کولې. زما د نازبین یار د نادانۍ حد ته د خیال دی نثار صاحب زما د نازبین یار د نادانۍ حد ته د خیال دی په یوه شپه کې د ټول عمر خواږه زمانه غواړي او د خپل بیخوده زړه په سر راغیستی یم ملګرو د خپل بیخوده زړه په سر راغیستی یم ملګرو په وس کې چې مې نه دي نو هغه زمانه غواړي. زموږ پیرامیډکس ملګري چې کوم دلته کې راغلي دي هغو ته په راتګ باندې ډېر مبارکي ورکوم او په خیر راغلی ورته یم. او بل یو خبر زموږ په دې دغه کې شوي ده دا پلیکسونه چې موږ کوم چاپ کړي دي نو په دې کې موږ سیول هسپتال نه دی اچولی نو په دغې باندې به نه خفه کېږئ. کډني هسپتال او سیول هسپتال موږ یو ګڼو نو دا خبره چې ته زړه ته وانه چوئ ستاسو ډېره مهرباني. د خواجه محمد طارق میلمنو ته د پخیرالي وروستو د پیرامیډیکل ملګرو د موجوده کابینې د هلو ځلو ستاینې وکړې او د نورو ستونزو حل کولو لپاره یې ترېنه غوښتنه وکړه چې زموږ مشران به د بیس لپاره په سوات کې کیمیو کیمپس پیرامیډیکل کونسل قیام او د HCC مسله حل کول وي. جوړې شوې غونډې ته د حق پرست ګروپ مشر عصمت الله خان ووی چې څنګه مې خوب لیدلی و همدغسې نن د هغې تعبیر ډېر ښکلی رالو. ډېرو خلکو په دې کې رکاوټ اچو چې اپګریډیشن د اسوسییشن کار نه دی او په اخبارونو کې راپسې بیانونه هم لګېدلي وو لیکن نن موږ خپلو ملګرو ته سرخرو یو. دغې خلکو په دې منګلور کې یو اجلاس وکړو او دا وی چې یاره دا دي چې کوم وایي نه اسوسییشن کار خو اپګریډ نه دی لکه پوسټونه برکول خو دا د اسوسییشن کار د سره نه دی او دا خبرې چې په ګوټ کې نه ده شوې د حیرانۍ خبرې په اخبار کې ورکړې ده چې 0 ضرب 0 مساوي 0 دا هسې خبرې دي او دا نشي کېدی. دا جدا خبره چې اوس کله کار کېږي نو دا مونږ وکړو په دې بیا لږ سړی لږ غوندې هغه دغه راشي چې راګېرې ته په اخبار کې وایې چې دا کار د کېدو نه ده مطالبه غلطه ده او بیا وایې چې دا زما ده. کله چې دغه خبره ومنلی شوه نو موږ لا یو سره ټک سر راکړی شو زموږ پوسټونه اپګریډ شول. د اپګریډ کې چې ونه هغه 9 ته یونیفارملي لاړل خو په دغه وخت کې د نورو ډپارټمنټونو سکیل نه زیات شول نو بیا موږ وایو چې نه دا اپګریډیشن چې وشو دا هم ټیک نه دی ځکه چې زمانه د کم کوالیفیکیشن کس د محکمه سیاست پیرامیډیک دا تاسو زموږ دا چې ډاکټر صاحب ناظم صدارت کوي جلسې صدارت کوي دته د جلسې صدارت د خپل طرفه د خپل ملګرو طرف مبارکي پاګه ورکوم. زموږ دا موجوده کوم چې تاسو کم سبقونه وي دا نوي کسان چیرې دي چې کم شوي دا لږ شی نه دی دا ډېر زیات انتهایی ټف کورس دی او ډېر زیات لنتي کورس دی. نو موږ دا کمپیر کړه چې دا زموږ دا نو هم ټیک نه دی نو فاونډیشن سکیل لپاره موږ د باري مطالبه وکړه. د پیرامیډیکل اسوسییشن صدر خورشید احمد خان جوړې شوې غونډې ته په خپل بیان کې وویل چې د پیرامیډکس په دې معاشره کې یو اهم حیثیت دی لیکن دې خلکو ته د دوی حق نه میلاوېدل د دوی سره یو غټ زیاتی و او چې کله په 2014 کې الیکشن کېدو نو ما تاسو سره وعده کړې وه چې ستاسو مسایل لاول او بیا وروسته خپل کار دی. تاسو ته په دغه وعده کې د الله په فضل و کرم سره اوچت سر ولاړ یم. زه د الله پاک لاک شکرګزار یم چې نن تاسو ته په یو دنګ سر په اوچت سر ولاړ یم. د هغې وجه دا وه چې پیرامیډکس زما لپاره انتهایي قابل قدر او درانه ملګري دي. په دې معاشره کې د دوی حیثیت د چا نه پټ نه دی. زه اکثر خپلو ملګرو دا خبره کوم چې کله هم انسان غورځېږي او دی په دې اخرني وخت کې نو که هغه د دې معاشرې هر څومره غټ سړی دی که هغه باچا دی که هغه امیر دی که هغه غریب دی که هغه ډېر اعلی تعلیم یافته دی او که هغه ډېر غټ بیروکریټ دی خو د هغه په خوله باندې صرف یو ټکی وایي یاره ما له ډاکټر صاحب راولی ما له بابو صاحب راولی. د هغې وجه دی چې هغه په اخرني وخت کې په کټ کې پروت دی او د هغه د هیلپ یا د مدد هېڅوک نه وي بغیر د دې خلکو نه. نو دا د معاشرې هغه درانه ملګري زموږ چې د دوی اړو که سړی تعریف کوي نو یقینا چې په تاریخ به زما خوله ستړي شي او ما ته خو ډېر درانه او قدرمند دي. ملګرو د کله نه چې موږ خپل د اسوسییشن آغاز کوو نو موږ د یو خاص مقصد لپاره کېناستو او موږ د عصمت صاحب په مشرۍ کې یو غونډه وکړه چې یاره موږ به اناګوریشن کوو او ډېرې پیرې په سوات کې الیکشن شوی دی بلکې په صوبه کې شوی دی. د هغو خپل طرفه ډېر زیات جدوجهد او محنت کړی دی خو هغې ځکه ځای نه ونیولی چې د هغو د یو سیاسي پارټۍ سره
خاص وابستګي نه وه نو همدغه وجه وه چې زموږ هغه نمایندګي به کېده خو هغې به څه ځای نه نیو د اپریډیشن او پروموشن د نوټیفیکیشن جاری کېدو په خوشحالۍ کې په منګلور نواز شریف کډنی هسپتال کې د اسوسییشن ملګرو کیک کټ کړو او د کابینې ملګرو ته په ښه کارکردګۍ باندې شیلډونه هم ورکړل. د کیمرامین اجب خان سره سمد انجم پاسون نیوز منګلور سوات.